محترم مسلمانانو، یو بل عمل په دې رمضان المبارک کې کیږي چې هغې ته اعتکاف ویلی شي، او دا یو سنت عمل دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک با هم اعتکاف ته کېناست. بل صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم په دې سنتو باندې عمل پیرو پې. د اعتکاف 3 اقسام دي. واجب اعتکاف هغه اعتکاف ته ویلی شي چې زما د پلانکې بیماری ټیک شوله یا د پلانکې کار مې وشو نو زه به 2 ورځې اعتکاف ته کېنم، نو بیا به دغه انسان دغه خپل واجب عمل دا به پوره کوي، اعتکاف ته به کینی. سنت اعتکاف دی چې هغه د شلم رمضان المبارک نه واخلي تر اخر رمضان المبارک پورې، یعنی دغه 10 ورځې دا سنت عمل دی، سنت اعتکاف دی. او د هغې متعلق رسول الله صلی الله علیه و وسلم حدیث مبارکه دی. حسین بن علی رضی الله تعالی عنهما نقل کوي، علامه کې ولیکي، یعنی څوک 10 ورځې اعتکاف وکړي نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک څه وفرمایل چې د 2 حجونو د 2 عمرو بره ثواب به الله جل جلاله ورکړي. او 3 نمبر اعتکاف هغه نفلی اعتکاف دی. نفلی اعتکاف دا مطلب چې یو کس مسجد ته داخلیږي د سحر منځله، د ماسپښین منځله، د تلاوت دپاره، د نوافلو دپاره، هسې یو دیني اجتماع د جوړه شوې ده په مسجد کې، او هغې ته داخلیږي مسجد ته، او نیت چې کوم دی د وکړي چې زه نفلي اعتکاف کوم، نو چې تر څو پورې دغه انسان په دغه مسجد نفلي اعتکاف ثواب الله جل جلاله ورکوي. د هغې نفلي اعتکاف متعلق ارشاد فرمایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمایي چې څوک اعتکاف تکینی د مغرب نوالی د عشاء پورې، یعنی د ماښام مونځ نوالی د ماسختن مونځ پورې په مسجد کې اعتکاف تکینی او چا سره خبرې اترې ونه کړي بلکې ذکر اذکار او تلاوت او نوافل وغیره چې کوم دی هغه دا کوي، یعنی الله جل جلاله باندې لازمه ده چې دغه انسان له الله جل جلاله په جنت کې یو محل تیار کړي. دې نه پته ولګېدله چې اعتکاف دا یو سنت عمل دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک هم په دې باندې عمل فیرو، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم په دې باندې عمل فیرو. تاسو ته چې کوم دی دا هم یو درس دی، یو سنت عمل دی چې موږ تاسو هم په دغه 20 رمضان المبارک نه واخلي تر اخري رمضان المبارک پورې چې موږ تاسو اعتکاف ته کینو. الله جل جلاله دې موږ له د اعتکاف کې د ناستې توفیق را نصیب کړي، او چې ښه په خلوص سره په اخلاص سره څونه ملګري یاران دوستان دا آواز اوري چې ښه په خلوص او په اخلاص سره د الله جل جلاله د رضا د حاصلولو دپاره مسجد کې چې کوم دی اعتکاف ته کینو، نو الله جل جلاله به موږ تاسو له ډېر زیات خیر کثیر را نصیب کړي. الله جل جلاله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب وګرځي.